قسم می دی په خدای جمعات کې ناسم بعض زنانه مونږ کره د فتوی لراشي او د فتوی تپوسو کې نو یو زنانه مخکې ما خو خیر پرده کې برقه کې الحمدلله زه ښځو سره نه ملاوي برقه کې وي او انیس احمد مورم یو دا چې نور زنانه مې کټ کې ناسته وه ما ورته وی چې 3 طلاق یې درکړي وي 3 نه زیات ویلي دي یاره ما وی سم نه کېږي په غریبه په چغو چغو په جړا شوي ما خو مور هم مړه ما خو پلار هم مړه زه به چاته ځم. ډېر خلک داسې دي چې هغوی د خپلو بیبیانو سره زیاتي او ظلمونه کوي او ډېرې ښځې داسې دي چې هغوی د خاوندانو خیال نه ساتي. ما ته ډېر ټیلیفونونه راځي د هغې په وجه ډېرې جنکۍ د پلارانو په کور ناستې او یا ډېرو له طلاق میلو شي یا ډېره لکان داسې وي چې هغه غریبانان مجبوره ښځی خدمت نه کوي سروالې بروالې ګرځي نو دا زور اسلام ته لاړ شي. بیا خلک وایي ښځې وایي ګوره که نه اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی او سړی وایي یاره دا څنګه مسلماني ده. نو نن بیان کې ډېر مختصر ځکه بیماره یم د دواړو د ښځې د خاوند یو بل سره خوشګوار او ښکلی ژوند د دې متعلق خبره کړو چې دا سړي م واوري چې د ښځو سره ښکلی ژوند تېر کړي او ښځې م واوري چې د سړو سره ښکلی ژوند تېر کړي. 2 حدیث هم ستاسو مخکې ذکر کړل. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه خپل 15 منځونه کوي او د روژې د میاشتې رمضان روژې نیسي او د خپل اندام حفاظت کوي او د خاوند تابعداري کوي د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي. اوس د دې دپاره دا شوه چې ته به د خاوند تابعداري کوي په ګناه کې به یې نه کوې په نارواو کې به یې نه کوې او خاوند څه وایي رسول الله مبارک فرمایي بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې خپل کور ښځې بال بچ سره خي او زه په تاسو ټولو کې د خپلې ښځې سره بیبیانو سره او د کور د خلکو سره خیم. نو خاوند به ښځې سره ښه سلوک کوي ښکلی ژوند به تېروي باغي کېږي به نه او ښځه به د خاوند تابعداري کوي بغاوت به نه کوي نو ښکلی ژوند به تېرېږي. د دې نه ښه ژوند بیا نشته. قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي و تابعی دی خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی دی او بیا د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې هم قاضي و یعنی تابعی دی صحابه شته دا نه چې نشته. د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه و د حضرت علی صاحب زمانه کې هم د دنیا صحابه و او د صحابه مرتبه تابعین ډېر اوچته چې دا ټول تابعین هم راغون کې او دا ټول صالحان هم راغون کې د صحابه او د خپې دوړې ته نه رسېږي الوی خلک. لیکن زمارونو صحابه شته او علی رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی دې نه اندازه ولګوې د علم او د تقوا. نو دې شریح چې کله واده وکړو او د واده په لومبۍ شپه دې کور ته راننوت ښځه کټ کې ناسته ده او دې راننوت نو د سلام واچه. ګوره قانون دا دی چې راننوځې نو سلام واچه السلام علیکم ورحمت الله. دا به نه وی چې ښځه په ما سلام واچه نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه که ښځه که بچي دې وي. ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي او چې ونه کړي ښه ما ته سلام ونه وي د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي او چې وی نه وي نو بچو ته غوسئ ما ته سلام ونه وي چې بچي راننوځي بیا د هغې حق دی چې سلام واچوي چې ښځه راننوځي د هغې حق دی چې سلام واچوي چې څوک ناست یو بل پرې راشي به لومبۍ سلام واچوي. ښه ده اوس ته کور ته ننوتې السلام علیکم ورحمت الله سلام باچ په ښځو به مچ په لوڼو به مچ
په بچو به مچې ستا حق دی دا تمه به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم نه ته چې ننوځي حق ستا که هغوی مخکې شو ډېر اخره د هغوی به ډېر ثواب وشي خو هغوی په ځان مه مخکې کوه ورته سره السلام علیکم ورحمت الله ګوره کور کې برکت به راشي نو چې دا په لومبۍ شپېدې ورننوت نو ده وی السلام علیکم ورحمت الله زمونږ په وطن کې یو رواج دی ښځه خاوند له پخپو پرېوځي دا په شریعت کې ګناه ده پخپو به نه پرېوځي خاوند ډېر خلک یې پخپو زر پرېوځي پخپو ولې پرېوځي سجده لګې سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده حرامه ده او بعضې موقعو کې شرک نو دا پخپو پرېوتل پکې نشته اوس هم ګوره ډېر خلک داسې انګور راشي څخر له پخپو کښېني او خواخله او چې پرېو نه ځي نو بیا ورته غوسئ وایي ته ما له پخپو پرېنوتې نه پخپو به چاله هم نه پرېوځئ لاس به ځمکې له نوړی او نه به پخپو پرېوځئ چاله دا به نه کوې او که خواښې دې په کور کې په مور دې په کټ کې پرته او خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته تندې دې وله ښکل که پروا نشته کټ کې پروتي مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس کول کی تندې ولا خپل کی خپې ولا خپل کی او زور تخواسم ټیټیږي دا رکو نه ده مقصد زور د چې د مور له چاپی کو منو دا ټیټېدل خو بګشته کنه چاپې ته خو مور خو ته خپې نشي اوچتولی چې ورګه د سپېمو ته لوچته کم ته به ټیټېږي نه نو مالا به زور کې زور چاپی راغلی ده په شریعت کې نو چاپې له ټیټېدل شته چې ټیټېږي ما نو که د هغې کې خپې ولا ښکلو ټیم پروا نشته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی امداد الاحکام د هغه چې کوم تکمیله ده ده خپلې فتاوې کې لیکلی دي چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغوی په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي خو طریقې د تموي دا نه چې هغه ولاړ یو ته په زور ورپرې ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپوله لار سلام لرانله ما له خپوله سلام لرانله او ما له خپوله لاس راونهړه نو چیچړې د شریعت نه خلاف کار دی غواړه زړې پوسکې دا خو د شریعت نه خلاف کار دی د انګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړه دا به نه کوي شریعت مطابق نو سلام به واچي بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام او که ښځه پې ورمخکې شوه په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګټي بهر کې دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلې ښځو سره وایي زه په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړه او زما خپو باندې پرېنوت دا ګنده رواج خراب د ګناه رواج د ګناه رواجونه مه کوه هغې نه پس چې شوریخ ورغې سلام یې واچو نو ښځه ونه راپاڅېده ودرېده اکرامن او تعظیمن نو دې ښځې ته وایي صبر وکړه زه یو دوه رکعته لمونځ کوم نو پاسېد اودس خو یې کړی اودس کې ورغی نو په کوټه کې ودرېد نو دوه رکعته نفل یې وکړل ګوره څومره ښکلی کار لومبۍ د دوو کسو کور روانېږي نو نفل دوه رکعته نفل یې وکړل ښه مزېدار ښکلی نو د دوو رکعتو نفلو نه پسې دعا وکړه نو چې سینګ راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته نو ښځې له په تندي لاس راښکنه ورته صبر صبر وکړه ما ته کې اجازه دي چې دم یو دوه رکعته وکړم وی ډېره ښه خبره نو ښځه پاڅېده نو ښځې م دوه رکعته نفل وکړل او دس یې وکړل اول نو دوه رکعته نفل یې وکړل زمونږ ښځې اودس کولی شي بیا خو سرخي سپیدي خرابېږي رنګونه خرابېږي د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که نه د رنګونو نه مخکې اودس وکړه چې ډولۍ ته خېجې د هغې نه مخکې دوه رکعته نفل وکړه الله په دې نفلونو او په دې مونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کړي نوی کور دی د خدای پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي نو هم پاسېده اودس یې وکړه نو د اودس نه پسې دوه رکعته نفل وکړه نو خپل پالنګ ته وخته نو شریح قاضي راغی بیا ورسره کېناست نو چې کېناست نو د بیا د هغه تندي له لاس وړه د ښځې او یو منټ ښځه ورته نو دې ودرېد غلی شو چې څه دی وی یو خبره درته کوم وی زه د بل خاندان نه تا ته واده شوم ستا خاندان جدا دی او زما جدا دی
ګوره د څونه هوښیاره ښځه ستا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې تاله یې درکولې خو تا زه خوښه کړم زه دې وکړم ستا مور پلار زه خوښه کړم زما په خاندان کې م ډېر سړي و زه یې غوښتم خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې زم د خاندان نه بار واده شوم او تم د خاندان نه بار واده دې وکړه نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمونه خواره زمانه ستاسو د خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق نو د دینه مخکې چې موته یو بل سره یو ځای کېږو نو یو عهد به کوو هغه عهد دا چې ته ماته ووایه چې زه ستا سره سینګ ژوند تیر کوم ته راته ووایه خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تیروي که ته په ما داسې شرط ایږدې چې هغه د پیغمبر د سنتو خلافي نو هغې باندې به زه خفه کېږم او که ته وایې دا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ماله به طلاق راکړې زه به د نوس لاړه شم ژوند به د پیغمبر د سنتو لاندې تېره دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کم ذهن وي چې هغسې ژوند د تا سره تېر کړم تا څه خوښي ما ته به یې بدله پخوم ستا کومه جامه خوښي ما ته هغه بدله برابروم ستا کومه کوټه خوښي کم کټ دی خوښي هغسې بدله کوم ستا خوښي چې مور پلار کره زه ځم به کوې چې نه ده نه به ځم ستا خوښي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم که زما اړه خپۍ کښي خو دې کې به زه ستا منم د بل چا به نه منم ستا خوښي چې نفلي روژه نیسه نیسم کوې چې مه نیسه نه به نیسم خو ما ته هغه ووایه شریح حیران شو چې خدایا عالم زیما خلقو ته علم زخم قاضي زیما او د صحابو فیصلې کوما شریح رکوټ سړی نو د حضرت علی او د یهودي فیصله کړې هغه سړی حضرت علی امیر المؤمنین دی بادشاہ دی او یو یهودی ته زغره یهودی سره زغره ده حضرت علی په دعوا کړو دا زغره زما ده یهودی به زما ده شریح لراځه دی قاضی له تابعی لرالل اوس چې رالل علي یو ځای ولاړ دی او یهودي بل ځای ولاړ عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے مولانا دیو علی رضی امیر المومنین ام ولاړ دته وی وای کنه وی د سره زغره دی یهودي سره دا زمانه اوس دې زمانه کې به بادشاہ دو کې چې څوک ته زغره قبضه کې چې سرمن ته وبس هغه خپل سکه چې خوخه وي د بل نم سرمنو باسي ستا دا کورم زما دا شیم زما دی جیل کې دی چوم پولیس کې دی چوم شابه هغه خپل زغره ده خپل او زور مرسیږي او يهودي بسی چې د علی نه بزغره قبضه کی په یو سپېړې هم دی غشتې شي لیکن نه انصاف دا دی چې عدالت د بزم که عدالت عراق لخه کني نه شریح هغه يهودي ته وی زغره وی صاحب دا زما قاضی شریح علی صاحب ته وی دوه ګوان را هغه وی ښه یو می غلام دی آزاد شوی غلام یو می دا زوی دی حسن شریح قاضی ورته وی غلام خو آزاد دستانه دا هغه ګوی قبلوم خو د حسن ستا زوی دی او د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلیږي بل ګوانه وی بل خو نشته یعنی دې ته انصاف وی شریح قاضی دې ته انصاف وی د زوی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په ګولو بېدلی دی هغه حسن چې د پیغمبر علیه السلام غېږه کې لوی شوی دی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په شی په سجده کې سورلی کړي دي هغه حسن چې شونډې والا رسول الله مبارک ښکل کړي دي کومې شونډې چې د دواړو جهانو سردار ښکل کړي د هغې نه دروغ نه روځي کم ماشوم چې پیغمبر مبارک ولوبئ هغه نه دروغ نه روځي کم معشوم چې د رسول الله مبارک په ملا نخریو کی او حضور پاکی په اوګاو ګرځي هغه نه دروغ نه روځي خو دلته د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار د پاره نه صحیح کېږي شریعت به پېښ وي ما سره خو بل ګواني شته دا یو دی وایي چې دا یو دی د ګوی صحیح کېږي نه دوه پکار دي وی یهودي له به قسم ورکړو یهودي ته وی قسم وخوره یهودي قسم ته تیار چې دا خبره یهودي واورېدله نو یهودي حیران شو لږ صبر وکړه صاحب قسم نه صبر وکړه